بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چکدره نیوز نیټورک نه زم تاسو قربا شافی سلام خانی. قدرمنو کتونکو په دیرپاین کې په تیرو درې ورځو کې دوه داسې کسان وفات شو چې په هغې کې یو د کرونا وایرس تصدیق شده او دویم مشتبه متاثر و. د هغې جنازې په سرکاري تحویل کې انتهایی په بې خطرۍ سره ادا شوې. تر دې حده پورې چې د هغې نږدې رشته دارو هم پکې شرکت ونه کړی شو. ګران ناظرینو، د دنیا په تاریخ کې چې څومره خلک په وبایي امراضو کې وفات شوی دی، دومره په عالمي جنګونو او قدرتي افاتو کې هم نه دی وفات شوی. که موږ د جنګي تاریخ مطالعه وکړو نو په جنګ عظیم اول او جنګ عظیم دویم کې مجموعي طور 7 کروڑو نه زیات خلک دا مړه شوي وو. د جنګونو په تاریخ کې دا دوه داسې جنګونه وو چې په دې کې انساني زیان د باقي ټولو جنګونو نه زیات وو. خو د دې باوجود د وبایي امراضو د مړو تعداد د دې نه څو چنده زیات دی. په دې حواله باندې په عالمي دنیا کې د وباګانو مختصر شان معلومات تاسو سره شریکوو. په شپږمه صدۍ کې پلیګ یعنی طاعون خورېدو له وجې په پوره دنیا کې 15 کروڑو نه زیات خلک خپلو زندګو نه لاسونه وینځلي. په 14مه صدۍ کې طاعون یو ځل بیا په نوي رنګ کې او په زیات طاقت سره واپسي وکړه چې هغې له وجې په دنیا کې 20 کروڑه خلک د خپلو زندګو نه لاسونه وینځل. په 20مه صدۍ کې چیچک یعنی ننکو له وجې په پوره دنیا کې 13 کروڑه خلک مړه شوي وو. حالانکه 1796 نه د چیچک یو مؤثر ویکسین هم موجود و. همدغه شان 1918 کې سپینش انفلوئنزا له وجې په پوره دنیا کې 15 کروڑو نه زیات خلک وفات شوي وو او 50 کروڑو نه زیات خلک دا متاثره وو. یعنی د دنیا هر دریم کس د دې نه متاثره شوی وو. ایچ آی وي نن هم موجود دی او لا تر اوسه یې څه ویکسین هم په مارکیټ کې نشته او په تیزۍ سره خورېږي. د تیر کال پورې په پوره دنیا کې د دې نه 3 کروڑه او 20 لکه خلک مړه شوي دي او 9 کروڑو نه زیات خلک د دې نه متاثر دي. ملیریا یو عام شان مرض دی خو د دې له وجې هم په هر کال په پوره دنیا کې 15 لکو نه زیات خلک دا وفات کیږي. دا اعداد و شمار یقینا زموږ لپاره حیران کن دي ځکه چې نن سبا څوک د وباګانو ذکر نه کوي، حالانکه دا یو تلخ حقیقت دی. میډیکل ساينس په دې ټولو وباګانو کې جراثیم یعنی وایرس ته اجتماعي قاتل وایي ځکه چې د خپل افزایش ډیر په تیزۍ سره کولی شي. د یو ځای نه بل ځای ته تلو لپاره بس د دپاره څه ذریعه پکار وي او متاثر جسم خو بیا د دغه وایرس کارخانه جوړ شي. دا هم څه د تعجب خبره نه ده چې په ماضي کې په جنګونو کې بیماریانې په طور هتیار استعمال شوي دي. په دې موجوده صورتحال کې کرونا وایرس موږ ته رایادوي چې د دنیا نه وباګانې لا ختمې شوي نه دي او په مختلفو وختونو کې په مختلف شکلونو کې زموږ مخې ته راځي. لنډه دا چې د انسان یو پخوانی او معلوم دشمن د کرونا وایرس په نوم باندې یو ځل بیا دنیا ته واپسي کړې ده. کرونا وایرس د چین د ګنجان آباد ښار اوهان نه خپل سفر شروع کړو او ډیر زر د دنیا 115 ملکونو ته ورسېدو او د ټوله دنیا معاشي او معاشرتي سرګرمو ته تاله ولګوله. خو تر دې دمه میډیکل ساينس د دې وایرس په مخنیوي کې کامیاب نشو. د دې دومره اوږد تمهید مقصد مې دا و چې دا دنیا موجود وي، مونږ موجود یو، نو مصیبتونه، آفتونه، وباګانې او بیماریانې به په څه نه څه شکل کې راځي خو موږ به خپلې مذهبي او معاشرتي سرګرمۍ نه پرېږدو. کرونا وایرس خطرناک ضرور دی خو جانلیوا هرگز نه دی. احتیاط لازم دی خو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې زموږ نه انسانیت او اقدار پاتې شي. د کرونا وایرس متعلق حکومتي احکامات او هدایات په خپل ځای، خو په هغه هدایاتو کې دا یو ځای هم نشته چې څوک په د چا جنازه او لاسنیوه نه کوي. زه نن ډیر زیات غمجن یم چې د دیرپاین په یو کلي کې د یو تبلیغي حضرت جنازه په داسې انداز کې وشوه او قبر ته وسپارلی شو لکه دا چې یو لاوارثه لاش وي.
نه پوهېږم چې دا زمونږ د مرګ نه ویره ده او که حد درجه بېحسي. دا هم کېدی شوه چې په یو محتاط انداز کې په 50 فوټه فاصله کې په سوشل ډسټنس کې 200 خلک را جمع شوی وي. دا جنازې ادا کړی وي او دا مرحوم یې قبر ته سپارلی وي. د افسوس مقام دی چې حکومتي امداد دپاره په سوونو خلک یو ځای ته راغونډېدی شي، ګڼه جوړولی شي، نو د یو مذهبي فریضې ادا کولو دپاره دا بندیز ولې دی؟ حکومتي چارواکو له پکار دي چې په دې خبره سوچ وکړي او دا غیر انساني او غیر اخلاقي بندیزونه اوچت کړي. همدې سره ستاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.